بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس في النقول. شپږم باب دی نقول متعلق. نقول معنا مدعا علیه تخچکل قسم ورکول کیږي او دا د قسم نه انکار وکي نو زمونږ د حناف مسلک دا ډایرکټ به د مدعي په حق کې فیصله کیږي. الفصل الاول في شرائط اليمين. فصل اول کی د یمین شرایط بیانېږي مدعا علیه تبکل قسم ورکول کیږي. هغه کې اول شرط دا دی کچری مدعی د پاره په مجلس قضا کې گواهان موجود او مدعا علیه ته قسم نشي ورکول ځکه قسم مدعا علیه ته ورکول د تبع د فرع د رست د مدعی د بینه په مسله کې یعنی هغه سره چې کله بینه نو علی قسم حدیث کې دقه شان راځي الک بینا وینا به وی فلک یمینو مدعی ته وی یمین استحق ده نو نبی علیہ السلام یمین هدای کې دی داسې یمین متفرع کړي دی تابع کړي دی چې کله د مدعی سره گواهان نه لکه په مجلس قضا کې گواهان نو قدري مسله ده یا راجح او مفتابه دا د پخار کې گواهانو دې صورت کې چې مدعی مدعا علیه ته قسم ورکړي نشي ورکوله را حاضر کا وجه دا دا کچری مدعا علیه غریب قسم ومکی او د مدعا علیه په حق کې فیصله موشي او به مدعی گواهان را حاضر کی ناغزنه قضا به مدعی به مدعی په حق کې فیصله کیږي لکه مسله دا ده کیږي هم نو د دې وجه نه مدعی کله په مجلس قضا کې ورسره گواهان یا په خار کې مدعا علیه ته قسم نه ورکول کی اذا لم يكن للمدعي بينه ان دې کنه ان لم يكن للمدعي كچرینو مدعی د بر بینه او كانت غیر حاضره یا حاضر نو نه په مجلس قضا کی او نه په مصر کی نو په دغه صورت کې کان له الحق في تحلیف خصمه مدعی د بر حق د چې قسم ورکړي خپل خصم مدعا علیه ته د صحب د الیمین الشرعیه على نفي دعوا یمین شریع حق دی ورته مدعا علیه ته قسم ورکړي بنفي دعوه د مدعی چې هغه وایي چې زما د قسم وی داوی صحیح نه ده وانما تجب اليمين على المدعى عليه بشروط واجبيږي قسم په مدعا علیه باندې د لپاره خپل شروط دي نفس مسله دا وکړه لکه دا خو شرط نه او نفس مسله وا چې قسم به ال مدعا علیه ته ورکول کیږي چې مدعی سره گواهان نه یو یا په مجلس قضا نه په مجلس قضا کې او نه په خار کې یو صورت دی بارش کچری د مدعی سره گواهان او خو غایبو یو دغه شخص واشه کې دي چې گواهانو گواهی نه ورکوله نو په دغه صورت کې وس مدعا علیه ته قسم ورکړي برحال شرایط د مدعا علیه د قسم د پاره کې اول شرط دی چې داوه به صحیح وي من شروع کې ویلو چې کله داوی صحیح وي څلور احکام به مرتب کیږي هغه کې یو دا چې مدعا علیه ته قسم ورکول کیږي الاول ان تكون الدعوه صحيحه فلو كانت الدعوه فاسده كچره دعوه فاسده وا سمانا د داوی کوم شرایط دی الله سره کې یو شرط فوتو بان نقص شرط من شروط صحتها لم تجب اليمين على المدعى عليه اذ وجداد چې کله دعوه فاسده مدعا علیه باندې جواب ورکول یعنی مجلس قضا ته حاضر دل دی واجب نو قسم به واجب شي اذ لا يجب عليه الجواب فضلا عن اليمين لا بس خبر د یمین الثاني دویم شرط ولداله چې مدعا علیه انکار کوي د مدعی د داوی نه ال قسم دی نو که اقرار کوي چې استحق ربانی دی نو به قسم ته ضرورت دی الثاني انكار المدعى عليه الحق المدعى به مدعى به حق نه انکار کوي فلو كان مقرا لم تجب اليمين عليه ولم يجوز تحليفه تحلیف بین دي قسم ورکول نه دي جایز دریم شرط دی چې مدعى به به خالص د الله حق نه بلکې د بنده حق وي که خالص د الله حق هغه کې مدعا علیه ته قسم نشي ورکوله الثالث الا يكون المدعى به حقا خالصا لله فلو كان كشر مدعى به حق من حقوق الله الخالصه لك حدود مسلوا وما في معناها لك لعان مبارك من ویلی د خزم په حق کې حد زنای او د سری په حق کې حد قذف نظام حد لم يجوز التحليف عليها وجه
رستو یو فصل روان دی کې دا قصې کوي ان شاء الله تاسو لږ متوجه شئ د قسم نه انکار چې دی د امام صاحب رحم الله درای موافق قدري کې ویلو دا اصل کې بدلی او د صاحبانو درای موافق مدعی چې د قسم نه انکار وکي گویا د مدعی د حق اقرار کوي خدا سے اقرار چې شوبه پکې دا صحیح امام صاحب ورته څه وایي بدل څه دا مقبول مولوی صاحب په ما باندې درو کې په تاسو ما 1000 روپۍ دي گواهان ور سره نشته ما ته قاضي وایي ته قسم وکړه چې د قسم نه انکار کوم امام صاحب وایي گویا چې د قسم په ځای دی فدیه ته راضي دي چې مو د 1000 روپۍ درواله خو قسم په حق امام نیکو اصل کې بدل پیسې خرج کوي او ځان د حق قسم نمبر کوي او باسي نه رسېږي به زینی اشیاء داسې دي راتلون کې فصل کې را روان دي لکه نکاح د طلاق د ایلا وغیرہ چې هغه کې بدل نه چلیږي امام سی وای مدعی له قسم هم نشته برحال صاحبین وی کله چې مدعی د قسم نه انکار وکړي دي مطلب دار مدعی ستا کوم حق دی زی اقرار کوم خدا د اقرار کې څه شبهه ده نو په حدود او قصاصو کې انکار کول باندې به حد نه جاری کو قصاص باندې جاری کو ځکه شبهات سره ساقطيږي نو دا اقرار دی د حق ټیک ده قصاص دی ټیک د خور سره شبهه ده وګورئ لأن التحليف لأجل النقول التحليف شكله بنقول بوجبي لأن التحليف جلي لأجل النقول التحليف خذ نقول بوجبي والنقول إما بذل أو نقول خويا بذل زنجي إمام سيبوي أو إقرار فيه شبهة العدم يا إقرار يبقى شبهة عدم والحدود لا تحمل البذل ولا تثبت بإقرار او حد چې وس حدود کې ولې قسم نشي ورکولای تاسو ګورئ اصل خبره د دې جاری و دې کسان ما باندې د زنا تهمت ولګو نو ما انکار کو ما د قاضي ول تک قسم وکړ نو که زه اوس قسم نه انکار کوم نه دې مطلب بسي بدل د امام سے بنل چې دا پیسې دروالي او حد کوي میما د څه کې دي یا د صاحبانو درای موافق دا د زنا اقرار دی اقرار خور سره به کې شبهه ده نو اقرار کې چې کله شبهه نو حد جاری کیږي زګ قسم فایده نشته لنده ده ځکه نور او دا اتفاقی ده کني نور اشیاء چې روان دي ورپسې فصل کې هغه امام سی وي مدعی له قسم نشته صاحبین وي اشتري د صاحبین رای مفتا بهم ده والحدود لا تحمل البذل دا لا تحمل لفظ كان نو برداشت کی بذل احتمال وای احتمال نه لري د بذل او نه ثابتيږي بد اقرار باندې چې شوبه کیوي ولما كانت السرقه تصل اکبر وګوري تاسو په د سرقه کې دوه حق دي مولوی صاحب نه ما کتاب پټ کړی دی موبایل می ته پټ کړی دی نیو حق د دې چې د موبایل ما پټ کړی دی ته واپس کوم حق به پوره شي د حق ولا بد شو او یو بدی کلاس کټ کېدل مسله ده هغه حق الله دی ځکه غلا بوجه باندې کلاس کټ شي کنه نو فائدې هم خلکو ته ده خلکو اموال به محفوظ شي موږ مخکې ویلو نو حق الابد هم دی پکې حق الله هم دی نو کوس په ما باندې د سرقې دعوه وشوله نو کچري خبره د حد و د لاس کټ کېدل هغه کې قسم نشي راکول ځکه یا بدل یا اقرار دی هغه بوجه حد نشي راتلی مخکې ویل خو مال دی ما ته واپس شي مان دی مال پټ کړي مولوی صاحب دا و کې دي کې قسم راکول شي ولما كانت السرقه توكل سرقه مشتمله وعلى حقوق العبد باندې چې غمال له وحق الله باندې مشتمله وحق الله تعالى وهو الحق فيحلف قسم ورکولي فيحلف قسم بكي فيحلف قاجب قسم ورکي في السرقه على اخذ المال باندې فانك لك انكار يكو زمين بجوړيږي د غشي البته قطع بجبار حل ناراضي دغه کی يمين لا اعتبار نو څلورم شرط دي اي يكون المدعى به مما يحتمل الاقرار به شرعا دا موږ قدري کې ویلو دا مدعى به بداسي شيء کوم مدعى عليه اقرار کوي چې د په اقرار ثابتيږي الا دا مدعى عليه جوړيږي دا هدايه کې دي یو سره خصم کله جوړيږي مدعى عليه کله جوړيږي مخکې شرایط کې ویلو کنه شرایط کې مدعا د خصم بشرایط کې یو سره به خصم اله جوړیږي چې هغه کشر اقرار کوي نو په اقرار معنی
مدعي حق ثابتيږي. اوس که داسې شی چې مدعي اقرارم وکي بیا هم د مدعي حق نه ثابتيږي، یعنې قسم څه له ورکوي؟ ځکه قسم زید نه زید اقرار بیا هم بېکار نه کېږي. لکه زه ما دا مولي صاحب به ما دا وکړي زه ستا ورور یم، صحیح ده، زه انکار کوم، د سره ګواهان نشته، ما ته وي ته قسم وکړه، نو که زه قسم ماله په دې کې نشي راکولی، ځکه که زه اقرار وکړم چې ورور مې څه مطلب شو؟ د پلار زوی مې نسب پلار ته ثابتو بیا هم نه ثابتي، نو ماله قسم څنګه راکړي؟ نه رسېدي. والرابع يكون المدعى به مما داسې شوي يحتمل الاقرار چې احتمال لري اقرار به په دې معنی شرعا د چا د طرفه د مدعا علیه د طرفه. فإن لم يكن كذلك كذا سنوا لم يجوز التحليف به قسم ورکول مدعا علیه ته نه دی جایز. مثلا ادعى رجل على آخر يوصل دعوى ببلوكي أنه أخوه زد ورور ما ولم يدعي في يده ميراثا، دا پکې ونه وایي چې په قبضه کې میراث ته هغې کې تنې میسه غواړم، خو به د مال دعوه شوله، نسب نه شوله، او دعوه ونه کړي چې د په قبضه کې مال له میراث مال د نیمرا کی. فانکر انه مدعا علیه انکار وکي ورور مې نه دی. لا يحلف قسم قاضي نور کی، لا يحلف قسم بنخري، لأنه لو اقرار وكي بالأخوة لم يصحهن سيكيجي لما فيه من تحميل النسب على الغير. الخامس بنزم نمبر طلب المدعي تحليفه. دا زینځي ترجمه پرې د منور خورسې کنه بل ما ته یو کس ویل چې جامي کې زینځي کې تم د سیتیر شي اهل نشي، نو ما ته اندازه ولګېده نو اصل شی دای چې موږ یې اساس دی بس تفریدو لکه دغه د څه ضرورت دی تحمیل النسب علی الغیر، او کم کسان کمزوري هغه چې وګوره دا ځای حل نه کوو هلي هغه کوس سړی کمزوري چې هغه ته پته نه لګي، نو اوس دې خو موږ نه ذمہوار تاسو ګورئ. الخامس طلب المدعي تحريفه. مدعي حق دې قسم مدعا علیه ته ورکول، نو چا مطالبه وکي قاضي صاحب مدعا علیه ته قسم ورکول ورکول کیږي، که مطالبه نه کړي نو به قسم نشو ورکول، نه د پنځم شرط شو. طلب د مدعي به تحريفه او د مدعا علیه ته قسم ورکول. فلو لم يطلب لم تجب على المدعي واجبيږي على المدعا عليه اليمين بنواجبيږي. هذا هو الاصل. عمده اصل له چې لکه مدعي مطالبه د یمین وکړه ورکول کیږي با کني. نص صورتونه مستثنا دي، خاص طور د امام یوسف رحم الله درای موافق چې کې بغیر د مدعي د مطالبین مدعا علیه د قسم ورکول کیږي. هذا هو الاصل الا انهم استثنوا مسائل. مولانا څه مسائل مستثنا کړی دي. قالوا او ویش انه يحلف قاضي وقسم وركي فيها بدغ مسائل كي بغير طلب مدعينهم. بيان المستثنيات التي تجب اليمين فيها من غير طلب المدعي. فذيك ولا مسألة تاسو لګو غوري شفیع چې کله د شفعي دا وکی نو شفعي حق ال جوړيږي چې درې قسم چې دین یعنی د قاضي په مجلس کې چې د شفعي مطالبه کوي دا خپل سې کیږي چې دین مخ کې دوا څوتوي دو طلب کړي دې دا خدریم طلب دې نه مخ کې دو کړي څنګه چې خبر شي داري کوی چاله کا طلب څوتوي ټوب وي چې به زیالما. او دویم نمبر کم یو چې هغه بایل ورشي کړه په قبضه کې مشتری له ورشي کې مبیا دغه په قبضه کې کني هغه پټی له ورشي اول ته وایي چې لکه خلک گواهان جوړ کی ورې دا ظالم. نو که اوس مشتری دا وکړل چې قاضي صاحب د اول طلب نه دی کړی او وايي ما کړی دی نو بده کې خو به بهر هم قسم کوي، خو که مشتری طلب نه کړي چې قاضي صاحب د اول طلب نه دی کړی داوی نه کړی به هم قاضي امام یوسف رحم الله وی دی شفیع ته قسم ورکي چې تا دې قسم وی چې تا طلب مواسبت کړي نه رسېږي اگر که مدعي مطالبه نه کړي دي. وګورئ المسألة الأولى الشفيع إذا زرزر خنا مړ اذا طلب کله چې طلب وکړي د قاضي نه يقضى له چې د لپاره د فیصله وشي یا يقضي چې قاضي د لپاره فیصله وکړي د شفعي فإنه لا يقضي قاضي فیصله نه کوي الا بعد ان يحلف بالله مگر بس تدین چې قسم په الله باندې وکړي اي يحلف قاضي قسم ورکړي په الله داسې چې انه طلب الشفعه حين علم بالشراء
ونه رسیدلې ما خو طلب شفق کړو مثبت کله چې خبر شوم بشرا وان لم يطلب المشتري ذلك اگر کوم مشتری دا مطالبه نه کړي خو ول دا د چا رائے دا امام یوسف رحم الله تقریبا د ټول کوم مسائل روان دي امام یوسف رحم الله رائے دا پکې یو کې اجتماعي هذا عند ابي يوسف وعند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله لا يستحلفه القاضي بدون طلب نوم دا راجح حمدا دوما تاسو ته د خياري بلوغ پته ده چې یو جنۍ نکاح پلار او نکاح نه علاوه بل چا کړي نابالغ وي او دا چې څنګه بالغ شي دته د نکاح د ختمولو خيار د دې ته ویل کېږي خياري بلوغ اوس دا نکاح ختمي اگر که خاون یا چا دا داونه ده کړي چې جی دا چې بالغ شولا دا چپ ناست وړیر وخت کې ورځ دوه په وخت له وسغینه پس وی شي نکاح ختم حالان کې مسله خدا د چې کم مجلس کې بالغ شي بدغه مجلس کې به نکاح ختم مسله خدا سي ده دیول نه ختم ولا قاضي سي نو هغه وی چې نه ما په دغه مجلس کې نکاح ختمه کړی ده کوم کې چې بالغ شوم څنګه چې وینه ولې د بسلاري کې ویل نکاح ختمه نو که خاون د مثلا مطالبه د قسم تی وی کې قاضي سي ته قسم ورکړه خو ټیک ده خو کني کړي به قاضي قسم ورکولې شي کنه امام ابي يوسف رحم الله به مور وګورئ الثانيه والبكر اذا بلغت فاختارت الفرقه فالقاضي لا يحكم بها فیصله بفرقتنا الا بعد ان تحلف مگر پس دینه چې دا قسم وکي په الله انها اختارت الفرقه جما خو فرقت ورکړې حين بلغت کله چې بالغ شوما وان لم يطلب الزوج وهذا عند ابي يوسف رحم الله لا عندهما درما تاسو ته پته ده چې کله مبیع کې عیب مشتری نه لیدلې په وخت د بیع کې او نه په وخت د قبضې کې او وروسته عیب ویني نو مبیع واپس کولای شي دا څنګه کنه خو مسله دا ده چې بیع داوه وي چې قاضي صاحب د عیب لیدلې وغه نه پسې بیع کړی ده یا هغه نه پس قبضه کړی ده یا په بل صورت وایا لکه برابر کوي مشتری من شرایط کې ویلو مبیع په عیب باندې کله واپس کولای شي شرایط مقدره کې ویلي هغه کې یو شرط دا چې د بیع نه مخکې به نه خبردار دویم شرط دا چې کله قبضه کوله دی وخت کې به نه خبردار کله غشان خبردار به خو نشي واپس کولای دریم دا چې کله به خبردار شو نو مالکانه تصرفات نه کړي به خبردار شو به مبیع مخکې چا باندې خرڅولو ته پیش کړل تا ټول دلیل د رضا دی په څه ده کنه برحال کده غشان دا و بایو کی چې قاضي صاحب د خویب لیدلو د غشان د بین مخ کی خبرو به د قبضین مخ کی یی مالکانه تصرف کړو مبه مخ کی بای ته پیش کړی و لہذا واپس حق نشته او مشتری وی دا کارونه نه دي شي نو قاضي مشتری له قسم ورکړي خو کبای دا داو نه کړي او مشتری واپس کول غواړي نو قاضي به قسم ورکړي مشتری ته چې ستاسو قسم وي ته به نو خبردار قبل البيع قبل قبض دغشان او مالکانه تصرفات دي نه دي کړي بای څه نه دي ویلي امام یوسف رحم الله وی به هم قسم وینه شوی به الثالثه المشتري اذا اراد رد المبيع كل اراده ولري چې واپس کی مبيع عیب باندې بالعيب عيب بوجعل بایع بخبل بایع باندې يحلف قسم بغي بالله باندې يحلف قاضي بقسم ورکی بالله باندې دسي چې انك لم ترض بالعيب قسم بس انك انك تجي لم ترض نه راځي په باندې ولا عرضته على البيع او تا دا مبیع نو پیش کړي بیع ته د خو مالکانه تصرف دی کنه ورکا غزنه په دې قصه نو خبر مثبتي چې پیدل دا اوسې سره دی وای نو ته لګیرم کړي د شروع کې دغه چلو دا اوس کومل کا غلط شوی سي وای مدر ايد وکله چې تم بیا ولدلا وان لم يطلب البائع اگر کبای مطالبه نه کړي خو به مول هذا عند ابي يوسف رحمه الله لا عندهما فتوى بهرحال الطرفين فقول لك سنورم مسألة اتفاقی ده تقریبا خاونی غایب ده قدرتی مسألة ده او قاضی صاحب دوی قاضی صاحب نفقه نه درا کړي او د پلانکی سره مې د خاون غایب مال پروت دی د پلانکی سره
زما د غایب خون مال پروت دی نو نفقه پکې راکا داسې ده کنه دا قدري مسله وه نو دلته چا مطالبه نه ده کړې بیا به قاضي دې ته قسم ورکړي ستا دې قسم وي تاله طلاق نه دی درکړی ته دې نه دی پوره شوی تا ته ستا نفقه چې تللو ټوله نه ده درکړې د دغه ټولو ورځو کومو کې چې غایب دی نو قسم به ورته ورکوي الرابعة المرأة إذا طلبت کله چې مطالبه وکړي د قاضي نه ان يفرض چې قاضي مقرر کړي د دې دپاره نفقه په مال د زوج غایب کې لا يفرض نبي مقرر لها د دې دپاره الا بعد ان مگر پس دې نه تحلیف چې قسم وکړي په الله باندې انه لم يطلقها چې خاوند چې دې مال طلاق نه دی راکړی ولم يترك لها شيئا او نه څه شی پرې خیره ولها دې ته څه شی ولا اعطاها النفقه یعنی څه پیسې مده نه دی پرې او نه ورته ورکړی د نفقه حين خرج کله وتلو وفي فصول العمادي اي کې يجب فكار دا ان تكون مسألة النفقة في قولهم جميعا واجب دا فكار دا بينزم المستحق إذا استحق عينا في يد آخر فإنه لا يحكم له بها إلا بعد يحلف بالله تكبر وقولي مقبول مولي صرف سنة بين دي زمام دا زما حق دي نقاضي بمخي سرما دا بسلانه كي بلکې ما تبول د دې قسم راکې اگر که مقبول مولي صرف دوا نه ده کړې طلب نه ده کړې چې قاضي صاحب قسم ورکړه په دې به قسم راکې لکه دا ته په هغه خرڅ کړی نه دی صحیح دستا ګواهان وایي چې دا پین ستا دی ټیک دستا خو خرڅ کړی دی نه دی هبه کړی دی ورته نه دی بله کومه وجه یې صدقه کړی دی ورته نه دی رحم کې دی ورسره نه دی ایښی نه رسېږي د دې باندې به ورته قسم ورکوي اگر مقبول مولي صاحب دا نه دی ویلي چې ما یې را خرڅ کړی دی او قسم دی وکړي چې نه دی یا یې رهن کې راسېښي قسم دی وکړي چې نه دی المستحق اذا استحق کله چې مستحق دی عین جوړ شي في يد اخر په قبضه د بل کې وي فانه قاضي چې لا يحكم له د لپاره په فیصله نه کوي به هذا د عین الا بعد ان يحلف مگر پس د نه چې قسم په الله وکړي چې ما باعها نمي بخرج کړي دی ولا وهبها نمي وتهب کړي ولا تصدق بها وان لم يطلب الخصم اگر که خصم مطالبه نه کړي هذا عند ابي يوسف رحمه الله لا عندهما دا ما غشان ده شپږم سورۃ مستثنیاتونه من ادعى دينا او عينا على ميت څوک په مړي داوا وي کې د عین شي چې د مړي په طریقه کې دغه کتابونه زما دي یا د دین 0 روپۍ په طریقه کې زما دي قاضي با ډایرکټ او گواهان امرا بولی چاو جی دا کتاب بھی مڑی لور کڑے دغه شان بل کمینی یا دومره پیسې مړی لور کړی نو قاضي به ډایرکټ فیصله نه کوي چې بس طریقې نه دغه عین یا دغه دین د مدعي ته ورکوي بلکې مدعي ته قسم ورکړي چې تخپل حق نو وصل کړي ډایرکټ پیسې وي یا بل واسطه پیسو په ځبل شي دغه عین په ځبل شي ته نو وصل کړي لا يحكم له فیصله بنه کې د لپاره به ما پاغ شي دی چې دا وی کوي الا بعد ان مگر پس دې نه چې دا قسم په الله وکي انه مستوفى حقه چې د ندي حاصل کړي خپل حق لا بذات ولا بالواسطه نه بذات او نه مطلب کتاب نه دي وصول کړي پیسې نه دي او بالواسطه کتاب پسې پیسې د پیسو پسې باندې بل کم شي وهذا بالاتفاق دا اتفاقی مسله ده